بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. ګرانو کتونکو دغه ویډیو د سره شیر کې مخکې بوزئ، یقینا څوک یې وګوري او ډېر څه ترې زده کړه کیسي. دغه پروګرام دی اجره، او اجره چې کومه ده نو دا موږ د بختیار خانې اجرې نه چې کوم دی تاسو تاریخ په نیغه مخامخ یو، او په څنګ کې راسره ناست دی بیرسټر عمر بختیار خان، مذهبي سکالر، سیاسي او سماجي کارکن. هغوی سره موږ دغه شیبه اخلو، د هغوی د موږ دغه ټیم اخلو، او دغه ماښامې د هغوی په نوم کړي وي. موږ خپلې ټول مصروفیات رد کړي وي، او موږ ورته وایو عمر خان موږ له به لږ ټایم راکوې. یقینا چې موږ یې وړو ډېره زده کړه ترې وکړو. دغه اجره کې اجروي د زده کړې دپاره، خو پخوا اوس نه، اوس د څه لپاره ده؟ اوس د تاویلې ماویلې کینه بغض حسد او غیبت د دې دپاره جوړه شوې ده. خو اجره چې کومه ده دې وخت کې زه چې په دې لنډو علاقو کې وګورم نو د بیرسټر صاحب اجره هغه اباده په دې وي چې هغې کې ملنګان به ورته په نظر راځي، هغې کې به ورته غریبانان په نظر راځي، هغې کې به د بازار چې کوم دی مرزو بازار کې څه د 1400 نه زیات خو د دوی دوکانونه دي. خو چې بیا په دې لار کې دا څومره ګاډو والا دي، دا ډېر خلک وایي یاره مونږ چې د عمر خان اجرې ته لاړ شو نو مونږ ته داسې زړه زړه ښکاري. زړه زړه په دې ښکاري چې هغه خلک راځي دلته کې خپلې ګاډۍ ودروي، دلته کې موټر سایکلې ودروي، دا مولیان راځي او دا چې څومره خلک وي سایکلې دلته کې خلک ودروي، او بیا ورته عمر خان چې کوم دی نو په ګیټ چوکیدار مدرولې وي، نو محفوظه مي ګینې نن سبا پړه کې چاله ځای ورکول دا ډېره ګرانه ده. خو دا د روایاتو د امیرالملک خان د وخت نه چې کوم مشر خانو د هغه وخت نه دا سلسله روانه ده، او ویل کېږي که نه وي د باز د جالې نه د باز بچي پاسي. بچو یې چې کوم دی هغه تسلسل جاري ساتلی دی، هماغه شانتې هغه سلسله روانه ده. څو پورې چې زمونږ تعلق دی نو دغه خانې سره زمونږ هم ډېر ژور د ډېر پخوا نه ناستې پاستې دي، او د دغه اجرې نه ډېره زده کړه کړې ده. بیرسټر صاحب سره علم دی، خو هغه وایي چې زه د خپل علم، د خپله پویه، د خپل صلاحیت چې کوم دی دا قام ته ورسوم. یو خبره پکې دغه چې نه دروغ خوښوي او نه دروغ وایي. بله خبره پکې مهمه دا کوي چې هنر خلکو له ورکه، خلکو نه خیراتیان مه جوړوه. دا یو خبره کوي. او د ده په اجره کې چې کوم ملازمین دي یعنی کارندګان دي نو ټول چې کوم دی انجینران دي. دا د دوی د اجرې نوکر چې کوم دی ښه دا بلډینګونه دا هر څه نو ښودنه د دې انجینر چې کوم دی هغه بیرسټر صاحب په خپله دی چې یاره دلته کې پیلر ولګوه، دلته کمره جوړول دي، دلته دا دي کالو سر په دې کې کار روان دي، د هغوی هم پکې کار روان وي، او بس یو سلسله ده روانه ده. خو اجرې کې به نن خبرې ترې کوو په 2 ټاپکو باندې، یو سود او آیس، او دویم چې کوم دی سوشل میډیا. د ویوز او لایک دپاره موږ څه نه کوو. نن سبا مختلف قسم چې کوم دی نو هلکه په حجره مې چاپو والا، په پیر مې چاپو والا، هلته کې خلک ګوري چې څه دي، بیا مې په بره یو کیپشن ورکړي چې دننه یې وګورې نو د هغې یو پکې د سره ذکر نیاسي چې پې لیکلي وي. نو په دې باندې به نن د بیرسټر صاحب سره خصوصي خبره درې کوو. عمر بختیار خان ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. عمر خان حجره کې ناست وو، د حجرې خبرې به بیا کوو. د ټولو مخکې آیس سود په دې معاشره کې د زیاتی وجه څه ده؟ او ما تیر پروګرام کې هم د دې ذکر کول غوښتل چې مونږ اجره نن بدنامه ولې ده چې په اجره کې چې کوم دی نو د آیس، نشې، تماشې، ټوپک دا ښودنه کېږي. دې خانې کې دغه څیزونه نشته دي. د دې دا کنټرول ته هم څنګه کړی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک وسلم. الف خان اورور الاول ستاسو به ستاسو د دې میډیا او د ګڼ شمېر چې ناست دي او اوریدونکي کتونکي او لیدونکو ټولو ته د زړه د کومې نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا تاسو چې دا خبره وکړه نو زه به اول ده ووایم چې بس زمونږ خو خپله کوشش دی، وس دی چې کومه ښوونه ده د مور پلار نه مې زده کړې ده، او د مرشد نازنین نه مې زده کړې ده، دلته په دې حجره جومات کې مې زده کړې ده، په کور کې مې زده دغه دي. او ټولو نه غټه خبره دا ده چې بس د الله جل جلاله واحد یکتا لا شریک د هغې مهرباني ده، د هغوی عنایت دی، د هغوی د مخه ده چې د الله مهرباني نه وي نو موږ به سي او زموږ به کار سي. خو هغه خبره د انګریزۍ یو مقوله ده when there is a will there is a way، چې بیره ستا اړه وي نو هلته کې الله تعالی په خپله تعالی چې لارې درکوي. نو دغه زموږ دغه دی
یعنی په نن سبا دور کې دا خبره هم صحیح ده، ډېره مهمه ده چې زړه ټینګول ډېر ګران کار دی. اکثر مونږ ته هم خلک دا وایي چې یاره شکر الحمدلله شکر چې پیسه شته، ځواني شته، حیثیت شته، هر څه شته الحمدلله، خو د هغې باوجود پرهیزګاري هم ده. نو دا زمونږ څه کمال نه دی، بس دی کې به زه لنډو کې را ختمه کړم چې دا د الله رسول مرشد خان بابا مهرباني ده او مونږ هېڅ هم نه یو. او بیا راځو د تاسو چې وایه نو دا داسې په اسانه خو نه کېږي، خو د پښتو یو متل دی وایي سپی کار د څه لړۍ. هغه مطلب دا دی چې څنګه دا سپی کار دا دی چې دی به جنګ کوي د ملک د حفاظت لپاره. نو دغه شان د بحیثیت د مسلمان زمونږ د ایمان دی چې مونږ د الله تعالی را لېږلې شوي خلیفګان یو، او خلیفه کارسي چې دی به د خپل مشر یعنی د باچا د هغه حکم نافذ کوي. نو چې هر کله مسلمان د الله جل جلاله خلیفه شو نو د الله جل جلاله حقیقي بادشاہ دی، نو د هغه حکم دی. نو چې هغه څه روا کړي دي الله خپل رضا ګرځولې ده هغه به مونږ کوو. خدای دې کي کړه چا حیثیت وي او که نه وي. دا زه ځکه خبره کوم چې دا بعضې نیم کسان وایي چې یار زمونږ څه حیثیت نشته، خو حیثیت هر چا شته زما په حساب باندې. داسې څوک هم نشته چې بې حیثیت. مثال په طور یو هلک دی یا جینۍ ده یا یو ښځه یو سړی دی، خو هغه له نور اسم نه ورکړي الله پاک، نو کم از کم سر سترګې ورکړي، لاس خپې ورکړي، دغه نو دا د حیثیت دی. مزدور دی هغه له د مزدورۍ طاقت پوهه ورکړي، دغه شان د خان دی هغه له د خانه طاقت پوهه ورکړي، سیاسي دی هغه له د سیاست پوهه طاقت ورکړي، دغه شان د نور سرکاري افسر دی نو ټولو له څه نه څه حیثیت ورکړي وي. اوس دا د خوښه ده چې دې د الله په رضا باندې دغه حیثیت استعمالي او که د الله د رضا خلاف استعمالي. نو که دې د الله د رضا د حیثیت استعمالي نو زمام د ایمان دی او موږ ته دا خولې شوی ده او قرآن حدیث هم دا ثابت دی او اسلام د دې باقاعده تاکید کوي او تلقین کوي چې ان شاء الله عزوجل د به دین دنیا دواړه روښاني. او که دنیا کې د ته تکالیف هم وي نو الله جل جلاله فرمایي چې زه خپل نیازبینانو ته تکالیف ورکوم، خو بشرطه دی چې دې په ثابت قدمي زما د رضا دپاره. بیا راځو بله لاره ده د شیطان. د شیطان لاره په یو کور کې وي، دوه وروڼه وي، یو ښه وي یو خراب وي. نو چې کوم خراب وي ځان ته بد ګوري. دا نه چې یو سړی د مثال په طور دی به څوک کو موږ د خپل کلي وطن مثال واخلو، یو سړی ډېر هم زوره ورشي غونډه 400 په بډه کې، خو دې مړېږي نه، خدای موړ شي. فرعون موړ نه شو، نمرود موړ نه شو، شاداد موړ نه شو، ګټه ښه شی دی. تعالی الله پاک چې وسایل درکړي دي د حق حلالو، لاس خپې سر سترګې بالکل چې دی تا محنت وکړو، مشقت دې وکړو، حلال کسب دې اختیار کو، تا روزي رسان الله دی او تا هغې دپاره څه کسب اختیار کو چې کوم الله پاک تعالی وسایل درکړي دي، بالکل د هغې اسلام اس بندیز نه لګوي. خدای دې کي کو تا راپتی شي خو چې پاک حلال تا هم عبادت دی. او که نه تا د مولې پاڼه هم پټه کړه، مولې پاڼه هېڅ شی هم نه دی، خو چې دا غلا ده د الله د رضا خلاف ده نو په دې باندې بجرې یا ته کافر کېږي چې دې غلا نه ګڼې، او که غلا یې ګڼې نو ګناهګارېږي پې. نو دې وجې نه چې دې کې خو بس زیات تر مونږ ده ووایي چې ستاسو ټولو ملګرو د دې خیرخواګانو د چا سره چې دا کو د مشرانو د دوی دعاګانې دي چې په دې کور باندې دي، په دې خانه باندې دي، یعنی خپله مونږه اسم نیو، بس یو کوشش ته لګیا دي کوو. او ان شاء الله عزوجل دا ایمان دي چې راتلونکي نسلونه به دا کوشش جاري او ساري ساتي. او دې کې دا یوازې زما کمال نه دی، دا کوم چې خانې سره تړلي دي زه دوی هم ډېر زیات شکر ګزار یم، ځکه که دکاندار دی، که هغه کوټو کې دی، که پټي کې دي، که یار دوست دی، که هغه پاټۍ والا دي، که هغه ډلې پرې والے سوچ فکر والا دي، علما کې دي، جوماتونو کې دي، دا ټول دا د دې خانې غړي دي، دا د دې خانې ملاتړ دي او دوی په خپل وس مطابق باندې چې دی د الله رضا او د دې خانې په سوچ مطابق باندې په دې ماحول کې صرف دلته نه الحمدلله بارم داسې کسان شته چې د سعودي عرب کې شته، امریکا کې شته، په کینیډا کې شته، په دغه کې انګلند کې شته، الحمدلله ترکی کې شته، هم د دې خانې خلک دي او خدای دې د هغوی عزت وکړي. ډېر پکې خو شتمن دي خو بیا هم چې د هغوی هغه رابطه او یو شی ساتي او هغه د الله د رضا کې څه مسله ورته پیښه شي نو رهنمایي دپاره ټلیفون کوي، تپوس کوي. هنر چې تاسو خبره وکړه، دا هنر خلک وایي که نه وایي د چا د پلار نیکه میراث نه دی، دا حقیقت خبره ده. هنر د هغه کس میراث دی
چې کم کس کارکون وي خدمتګار وي زده کړنې وي چې څوک زده کړه کوي دا هغه میراث دی کو موږ دا وګورو نن په دې دنیا کې دا موبایل دا ټیکنالوژي د ټي وي دا ستاسو دا میډیا دغه شانتې چې دا ډیش انټینا کمپیوټر دا کوم ځای دا خو د نبي پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم په ټایم کې دا نو بیا وروستو زموږ د مشرانو نن نسل کاله مخکې خدا شي نه نو نوې هنر دی نوې خو الحمدلله ډېر مسلمانان دي چې زده کړی ده هنر دی کړي کسب یې دی زده کړی دی او په هغې باندې نو زده کړه ده خو دې کې هغه پښتو یو متل به راته وکړم و یتیم په خپلو خپوزي څوک وي چې چا پسیږي د بده د مرګ چې څوک وي یتیم په خپلو خپوزي چې څوک وي چې چا پسیږي یعنی مطلب دا دی چې څوک ورته د خونې وي هر سړی زما پیسه اکثر دا غورځ تاسو هغه دلبر باندې پروګرام کو د معذورو بارے کې چې یاره دا دغه دي زه ورته انګریزي کې ورته سپیشل پیپل وی په زموږ پښتو اردو فارسی کې ورته خصوصي خلک وی نو دغه خصوصي خلک زر اسانه خبره یاره پاگل خانه ته ولېږه چرسي پوډري دی او یا ولا وادو کو یا چې دی وی هسپتال ته ولېږه نه دا به معاشره کې جنت ساتي خو صرف دا چې دوی له به وخت لږ ډېر ورکوي مثال په طور دا داسې چې ستا په کور کې یو کمزوري وي لکه څنګه ماشوم وي نو هغه لاس پې کمزوري وي نظر کمزوري سترګې کمزوري هر څه کمزوري نه په خپل وصلخانې نو هغه مور یا په هغې کې ګرځي یا خدمتګار یې دا کوي هغه المیتیاز څه دا کوي هغه ته خصوصي خیال ساتي خو چې بیا ورو هغه خصوصي خیال یې چې ساتي د هغې په وجه باندې ماشوم یو داسې ټایم راشي چې په خپله غول امتیاز خپل ځای ته رسوي په خپله چې دی هغه خپل کارونه کوي هماغه لاس پې دغه لوبه ده دا لیونۍ چې کوم وي چرسي پوډري چې کوم وي نه دا هم خصوصي دغه کې اخیستل پکار دي او دوی له داسې په دې معاشرې کې دننه ریهیبلیټیشن سنټر یې جوړول پکار چې دوی د معاشرې فرد وي د خاص کر د لیونیان چې دی کې خو چې دوی سره چک والا د نظر ساتلو والا خلک دوی باندې وي چې دوی ته خصوصي وخت ورکوي نو په خپله زما په حساب سره چې په هسپتال کې کم د دوی ریکوري ریټ وي یا پاگل خانې کې دوی کم ریکوري ریټ وي د هغې نه به انشاءالله 100% په عامه معاشره کې دوی مثبت لګوي کتونکو دا څنګه چې بیرسټر صاحب خبره وکړه خصوصي دا لفظ دی موږ ویل دا ډېر خصوصي دی ډېر خاص دی منګه دلته کې معذوره وخو د دفترونه شړو لتې ورکوو رکشه مړه لیونې افاشه مړه ماحول دی خراب کړی دی نو خصوصي لفظ دا دی چې ده به خصوصي خیال ساتي بېشکه ده به خصوصي خیال ساتي په دې خبره باندې ایله موږ ورسېدو آیس جی نن سبا زموږ په دې معاشره کې آیس دا نشه د دې د زیاتوالي وجه څه کیدی شي او د دې مخه څنګه نیول کېږي دې کې صاحب ړومبنې د زیاتوالي وجه حقیقي وجه چې ده نو د اختیارمندو د شتمندو غفلت دی په یو ټکي کې جرت ویم کو هغه پولیس دی کو هغه ستا په بارډر باندې بارډر فورس دی کو فوج دی پکې کو بیا دلته کې په لوکل توګه باندې ناظم دی ایم پی ایم این ای دی یا چې دی یو شتمن خان دی یا ستاسو د میډیا والا دی دا ټول پکې دي نوم یې شتمن دی کې زه مور پلار هم شتمن ګڼم هغوی هم اختیارمند دي چې یو مور پلار بچی ته هر یو شي د هر ضرورت خیالي ساتي نو دا هم یو ضرورت دی چې د اخلاقیاتو خیال وساتي که نه اخلاق هم یو ضرورت دی صرف ګېډه خو نه ده چې بس ته وله جامې واخله او ته ورته ګېډه ډکه کو بس نورې لکه د خر پرېږده نه تربیت هم ضروري دی تربیت هم وخت غواړي نو لاول سر کې خو د مور پلار ذمواري ده بیا چې دی د حجرې جومات ذمواري ده او چې پسې څومره بره ځي خو غټه توګه باندې دې کې زموږ د دیني علما ګوره تر څو پورې الف خان وروره تا په دې خلکو په ړونو کې د الله تعالی جل جلاله واحد یکتا لا شریک یره نی پیدا کړي تر هغې پورې ته یو کس د غلطه نه نشي منې کولی نه په چوکه کولی شي نه په والو ټاکولو کولی شي نه په جرمانو کولی شي نه په جیل کې پاچولو کولی شي لکه موږ ډېر فخریه وایو یاره په دې یورپ کې اکثر دا زموږ دا ناپوهه خلک لاول چېرته وتیني او چې وځي یاره سرکار په خرچې باندې یا چې خپله څه ماړ داړو کې بار ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي امریکې کینیډې نو چې واپس راشي نو بس ځان نه به بنډلي جوړ کړي وي دغه ځای ډېر تعریف ډېر ښه خلک دي ډېر ایمانداره خلک دي ډېر مثالونه راکوي خو زما په نیز باندې هغه ډېر بیمانه خلک دي په انګلینډ کې دومره سخت قانون دی
دومره سخت سکیورټي والا دي، دومره سخت پولیسینګ سیستم دی. دغه حال د امریکې هم دی، دغه حال د کینیډا هم دی، دغه حال د سعودي هم دی، دغه حال د دوبۍ هم دی. زه راته طالب خان وروره چیلنج در کوم چې زما معاشره د هغوی نه ښه ده. زه کو غلط کار نه کوم، دا نه چې پولیس نه یېرېږم، زه د الله د یېرې نه کوم. نو ما کې ایمان زیات دی، ما کې د الله یره زیات. هغه خلک چې نه کوي که نه، نو هغې د جرمانې د یېرې نه کوي. که هغه دوبۍ ده، کو سعودي دی، کو انګلینډ دی، کو امریکا دی، کو کینیډا ده، په خبره ورسې که هغې د پولیس ته یېرې نه کوي. زه راته وایم چې دا زمونږ کوم پولیس دی، دا د یو کال انګلینډ ته لاړ شي او د هغوی پولیس ته مونږ له راشي، نو زمونږ دا نه دی د دوی په لمنو به مونځ کېږي چې کوم قانون سخت دی، د دوی په لمنو مونځ کېږي. ځکه چې دوی کې خپل هم د خوف خدا ډېر زیات دی، د الله یره ډېره ده، او چې لږ ورته قانون هم مضبوط شي نو ته بیا ګور د دوی په لمنو مونځ کېږي. او هغه خلک نه دي په کال کې دننه به تا ته راوي د تهذیب پته ولګي. یعنی سره د دې دومره چک اینډ بیلنس د هغې باوجود هغې معاشره کې زنا بالجبر، په زور باندې زنا، پوه شوې، دغه شانتې شراب خوري، دغه شانتې اکسیډنټ دی، دغه شانتې غلا غلطي، دا ډېره زیاته ده. بیا کو موږ سوچ وکړو په دنیا کې چې دا څومره غټ غټ سکینډلې دي، پاناما شو بل شو، دا ټول د دغې معاشرې خلک کوي. دا بینکونو کې چې غټ غټ فراډونه کېږي دا ټول د دغه یورپ کوي، یورپ خلک کوي. دا زما پاکستاني بچي نه وي. دا چې دا هیکینګ میکینګ چې وګورې دا خلکو بې پردګي چې کوي په میډیا، دا ټول د دغه یورپ خلک کوي. هغه سره د دومره چک اینډ بیلنس، سره د دومره قانون، سره د دومره سختۍ، هغې باوجود هم هغه انټرنیشنل غل دی، انټرنیشنل دروغجن دی، انټرنیشنل بیمانه دی، انټرنیشنل سودخور دی، انټرنیشنل شرابي دی، انټرنیشنل زناکار دی. تا ته پته ده په امریکا کې په هر سیکنډ کې یو زنا کېږي بالجبر، په زور. دا خو الحمدلله دلته نشته. خو مسله څه ده چې هغوی سره طاقت دی، نو هغوی په هغې خپل هر څه باندې چې څنګه دلته کې زورور ته څوک نشي ویلی چې ته غلط یې، نو هغه هم زورور دي، د دنیا کوتکمار دي، نو هغې ته مونږ نشو ویلی. یعنې حقیقت کې زما بچی چې دی ډېر د الله نه یېرېږي، او دې کې چې دی د دې کور دا فیملی سیسټم چې کوم دی، د دې حجرې دا خاني چې کومه ده، او د دې جومات چې مولیان کوم دي، د دوی پکې ډېر غټ کردار دی. نو زما په حساب سره دا ډېره غلطه خبره، خو دا به خبره بل طرف ته لاړه شي. اکثر بس مونږ وایو یاره بس یورپ. زه درته وایم که نه چې د یورپ نیم قانون، نیمه سختي دلته راغله، نو ایماني درته وایم چې د هغې نه به زمونږ دا قام زیاته په ایماندارۍ باندې کار کوي. یعنې ته نیم سکینډل راواخله، دا صحافت چې دی دې کې دا نیمګړې خبره، دا دروغ خبره، دا تا ته چا ښولې ده؟ یورپ ښولې ده. دا ملاوټ، دا دیسي شجرې په اصلي باندې خرڅوه، دا تا ته چا ښولې دی؟ یورپ. دغه حساب سره سودخوري، دا تا ته چا ښولې ده؟ یورپ. شراب خوري، دا تا ته چا ښولې؟ یورپ. بد اخلاقي، دا تا ته چا ښولې؟ یورپ. د مور پلار تمیز نه، فیملی سیسټم ختم، هغې کې دې څه؟ او پیسه خو څه شی دی نه، هر چا اړو ته د سرو په پیالې کې چای وڅښې، نو څه چلو شو؟ د خورینې پیالې کې او سرو په پیالې کې څه فرق خو نه، مسله خو د چایو ده. دلته کې زه سوچه چای څکمه یا سوچه پی څکم د غوا میخې په دغه کې خورینې پیالې کې، هغه د سرو په پیالې کې څکي، خو د پاوډر پی څکي، کیمیکل څکي، نو زه ښه شوم که هغه ښه شو. مسله دلته کې دا ده چې مونږ پوهه نشته، مونږ پوهه نشته. که څوک دا دویم اړخ ولې دی ته مونږ نه کورو. ښه مونږ خو په تقریرونو کې دا لیډران چې کینی، نو هغه یورپ کې خو دوی سټی کړي وي، هلته کې به دوی بینک بیلنس او تعلقات او هغه وي، نو بس په تقریرونو کې به یورپ کې دا کېږي او دلته دا نه کېږي. خو مجال شته، خو په هغې باندې عمل کوي چې دلته دا نه کېږي. نو وایي که که نه تا ته خو اختیار میلاو شو، ته خو د صوبې او د ملک چې کوم دی نو باچایي تا ته میلاو شوله که نه. خو دویم چې دا څونه کرپشن یا هیکینګ دا حقیقت دی، دا مونږ نن د بیرسټر صاحب نه چې کوم واورېده، نو دا اصلي خبره ده. بیا هم تاسو چې څنګه وویل چې د آیس چې کوم دی نو دغه خلک پکې ملوث دي. نن سبا هسپتالونه ځای په ځای هسپتال ووته، هغه سړی چې پرونه درک نه لګېده، نن د دې د ضیع خان په مقابله کې چې کوم دی د هغه جایدادونه، د هغه ګاډي اوږدو اوږدو ګاډو کې ګرځي. بل نوی کول چې کله د سکول نه روزو دا نوې ګاډي سي کې لکه دا سویا دا خو پرون غریب و، یاره ده دا پیره کړې وه. د هغه سوچ هم لاړ شي، یاره یو پیره زم کوم. دې وخت کې جي په سعودي عرب کې، په دوبۍ کې، په مختلفو ملکونو کې، په قطر کې، په چین کې، په جیلونو کې ډېر پښتانه پراته دي
د دې منډنیو ډکي په سوونو خلک چې کوم دي نو په هغه علاقو کې پراته دي چې دغه شانتي د دغه لالچ په دغه یا په لانچونو کې چې کوم خلک دي لکه دې ته په کوم نظر ګوري دي په شارټ کټ کې موږ پښتانه ځان مالدار وو صاحب ما خو تاسو ته ډومبني دین دی د دین سمجھ بوج به ورکې پوهه به ورکې د دین چې دین دغه شو پاتې شو نو دا بدقسمتي ده ځکه چې د دین خو موږ زده کوو چې کنه دا خبرې کیږي کنه د شل کسه موږ ګوري او خدا چرته یا ډمان غړېدل او یا چغې او کنځلې وي هسې خبره کوم نو بیا ورته یو ولم ناست وي نو لکه دا دوري ولې ده زه خو صاحب هر وخت تاسو ته مثالونه در کوم په دې خپل ډسکشن کې یا مکالمه کې هم چې ما تاسو اوس ورته بیا مثال د پښتو نه درکم د متلونه ما ډېر زیات لوستلي دي سمې د مشرانو خان باباني زده کړي دي وایي د لمدې خټې لږې اوبه بانې د لمدې خټې لږې اوبه بانې مثال په طور چې دا دغه یې که نه دا کومه پټې خټې که نه نو هغې له ګوتې لږې اوبه هم ورکړې نو هغه کار د لو ګوري یا چې دی هغه زر خټه شي نو اوچې له به ډېرې ورکې دغه ځای کې هغه تربیت چې څنګه هغه تېر پروګرام کې ما تاسو ته ویلي چې کور خونه ده اجره عمل دی او جومات امتحان دی نو چې د کور کې د مور د غېږ نه خونه نه کېږي هغې کې دوه وجې دي یو خوا چې دی ته ښځاړو څه ګڼې نه نه پښتنه ګڼې موجوده حالات خبرې کوم نه مسلمانه ګڼې او نه انګریزي ګڼې چې کومه انګریزي شي نو هغه مکمل انګریزي شي چې کومه پښتنه کېږي هغې ته یې نه پرېږدي نو هغې د تعلیم اړو څه دغه نشته نو هغه څوک لکه اوس مثال په طور پښتنه ده او هغه دنیا ته راووتله نو هغه وایي چې یاره دا اسلام او دا پښتو زما دښمن دي نو هغه بس انګریزیتوب کې نو هغه کارونه کوي چې کوم انګریزان په خپل هم نه کوي نو چې دغه د غېږ نه یو ماشوم پیدا شي او دغه غېږ کې رالوی شي د هغه نه ته څه تمه لرې چې د هغې خپله پوهه نشته خدای نه پیژني رسول الله صلی الله علیه و وبارک وسلم نه پیژني غیرت نه پیژني پښتو نه پیژني اجره جومات کور نه پیژني ابه څه تربیت ورکړي خو دلته کې لکه عمر خروت نه یو 20 منټه مخکې ماله یو زنانه ده له خپلې لورې د 12 کالو په عمر کې واده کړی وه د هغې نه ډومبني اولاد وشو هغې وله پرون نه بله ورځ چې کوم دی ماشوم یې ته اغوستی د هغې وله په زخمي حالت کې کور کې پرېښې ده نه وایي چې زما څه لار شوه ماشوم یې هم ترې واغسته لور هم راته جاړي علاج یې هم نشم کولی دلته هم دا چې حالت دی یو خو مور پلار دغه غلطي وکړه چې تا په ماشوموالي کې خپله لور ورکړله ګوره صاحبه دا ماشوموالي او دا غټوالي دا اسلامي لحاظ سره دا بندیز نشته او نه د پښتو لحاظ سره دا د عمره مسله دلته کې داره چې پوهه نشته نه د هلک پوهه شته او نه د جینۍ پوهه شته تا واده ولوکو واده کې مونږ څه ګورو نبی پاک صلی الله علیه و وبارک وسلم فرمایي چې تاسو پکې دا وګورئ چې دکې دین شته او که نشته هلک جینۍ دواړه کې دې کې دا وګورئ چې د مالی حالت څنګه دی ټیک شو ښه دی کو خراب دی دې کې دا وګوره خانداني څنګه دی دې کې دا وګوره چې ښایست څنګه دی خو په دې ټولو کې افضل څه دی چې دین پکې وګورو د بده د مرګه مونږ څه کوو ړومبنی شي چې ګورو مالداري ګورو پیسه ګورو هلک څه کوي دا ګوره یو طرف نه نه دی هلته کې بدنامي وایي جهیز خبره نه جینۍ هم دا کوي چې هلک څه کوي هلک څوک دی دا نه ګوري چې آیا انسان دی پښتون دی خو همدغه پیسې خبره شوه که نه جاب ما خو پکې لکه ورکوټی بزنس شو خاني شوه که نه سی دي سی نه دي څه به ورکوي دغه شان دی هلک هم دغه لوبه کوي ښایست پکې ګوري ښایسته ده کو په خپله دی بیشم وي جینۍ به دې چېرې د 14 سپومۍ په رنګې غواړي په خبر ورسې دغه حساب سره پکې بیا ښکلا نه علاوه پکې دی څه ګوري چې راکوي بس پیسې پکې ګوري د چا لور ده مالداره ده نه ده مالداره ځان سره به جهیز روړي نه به روړي نو دلته کې ټولو کې دواړو طرف ته چېرې غلطه ده چې څنګه ګوره صاحبه پخوا او مور به وه خور به وه ترور به وه نیا به وه چاچي به وه یو ځای به یو تړونو نو د یو بل نه به هغه څه خو هغه تانې وغیره خو زده کړه به یې م وکړه اوس چې دی څه ده چې
ادا خبره چې اټامیک فیملی وي یعنی هم دو اور ہمارے دو الا توقی نه نیا پیژن نه نیکه پی نه اجرشت نه جماعت نو بیا چې د هر څه تربیت نه پکار چې ردیم ورته ورکړي چې اسلام څه وایي ښځې ته خپل ډیپټیان وښیي او حقوق وښیي چې دا ستا حق دی او دا ستا ډیپټي ده بحیثیت ته ښځې او سړي ته هم دا وښیي چې یاره بحیثیت ته سړي ستا دا ډیوټي ده او دا دی حق دی په خبره ورسېږه لکه مثال به درکم اوس هم بستري ده اسلامي طریقې باندې نو دا د سړي حق دی سړی چې کله غواړي نو ښځې سره هم بستري کولی شي دا د سړي خوښه ده خو اسلامي طریقې باندې بیا د ښځې حق دا د ښځې حق دی چې سړي نه د هغه د وس مناسب وغواړي چې ماله چای ډوډۍ راکړه ماله سرسورې راکړه د هغه د وس دا نه حقوق خبره چې کېږي دا څه وي دا د حقوق خبره څنګه حقوق چې څلور ودونه کې حقوق چې کوم حقوق دا یې کې ګوره یو دی زمون خلک دا مطلب یې که نه چې یاره مینه به هم یو شانتې کوي نه مینه به یو شانتې نه نبي پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم ته ټولو نه ګرانه چې وه حضرت خدیجة الکبرا رضی الله او هغې نه پس چې کوم دي بیا حضرت عایشه صدیقه رضی الله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله لور بیبي هغه ورته ګرانه وه مینه یې ورسره وه حقوق دا دي چې ټولو ته به یو شانتې ګورې مثال په طور 3 ورځې دلته تېرې نو 3 به هلته هم تېرې دغه حساب سره دوی له دې یو کمره کور ورکړی دی نو یو کمره به هغوی له هم ورکوي مثال په طور دوی له میاشتې 10,000 خرچه ورکوي هغې بل له به هم د 10,000 خرچه دا حقوق دي نورو ستا خوشحالي یوې ښځې سره زیاته راځي بلې سره کمه راځي دا فطرت دی اته نشي بدلولی ستا د اړه کار دی ستا د وسه بار دی او دا صرف په ښځې کې نه ښځې خو پردی نه راشي که نه په خپل سکه اولاد کې ستا بچي دي مثال په طور ستا 4 بچي دي یو بچی ګران دی لور به راباندې ګراني چا باندې زوی ګراني چا باندې مشر زوی ګراني چا باندې کشر زوی ګراني چا باندې چې لکه هر چا ډېر خلک چې هغه د زوی په ارمان باندې مړ شي ډېر وي چې یاره وي زامن مې ډېر دی چې یو لور مې وي نو دا خو د الله طرف نه یو سورة النساء کې هم دغه ذکر چې یاره څلور وکړه ته ښځې څلور وکړه ګوره سوره نساء کې ډېرې خبرې دي مسله مونږ څه ده مونږ داسې کو چې نیمګړی واخلو اسلام دغه ځای کې فرق راشي د سیاق و سباق نه به آزاد واخلو یو آیت را واخلو هدای شي دا داسې نه ګوز زه تا کره درشم او زه تا ته یم چې الف خان وروره چای راباندې وشت که او ته ماله چې چای پتې راوالي اوبه راوالي لکه چې څنګه شربت د کې هغې کې واچوي چې ویسکه زه به وڅکم زه به راته یم دا ما پسې خندا وکړه چای چې زه تا نه غواړم نو ته هم پې پوهېږي ستا کور والا هم پې پوهېږي ستا نوکر هم پې پوهېږي چې یاره دې کې به پیم وي دې کې به چینی هم وي دې کې به پتې هم وي دې کې به اوبه هم وي دا به په اور ګرمۍ هم دا به په پیالې کې چې په رکیبۍ کې به نه راکې دا رچو ټول دغه حل د اسلام هم دی ته چې څلورو خبره کوې نو څلورو له به لوازمات برابر یې خبره ورسېږه که نه صرف د څلورو نه دي د هغې د تربیت د هغوی د ساتنې دې ټولو کې به بیا انصاف کوې همدغه خبره هم ده چې بی که ته مثال په طور دوی کې انصاف نشه کولی نه به کوې ګوره اسلام دا مونږ نیمګړې خبره کوو لکه دلته کې چې واده کول سنت دی بېشکه بلکل سنت دی خو دا نیمګړې خبره ده چې اکثر تاسو ته هم زمونږ د علما خبره چې خو دوی پې اکثر نیمګړې خبره کوي پوره خبره څه ده وایي چې ستاسو وس کېږي واده وکړئ نو وس کې صرف ستا جسمانی نه دی دی کې چې دی مالی بدني دواړه راځي دنیاوي حیثیت دی ذهني قلبي هر څه نو یې وکړئ یو وکړئ دوه وکړئ درې وکړئ نهایته څلور وکړئ خو که ستاسو وس نه رسیږي جسمانی یو سړی کمزوري یا ذهني یو سړی کمزوري یا مالی یو سړی کمزوري یا نور څه مسلې مونږ ته معلوم یې نه نو تاسو وی روجي ونیسئ څه ونیسئ روجي ونیسئ وایي دا ستاسو لپاره بهتره ده د دې ذکر دوی یو هم نه کوي د روجو هر یو وایي څلور دی او دغه دی نو ته چې کله پوره خبره وکړې نو پوهې ښځې به هم چې ښځې بیا دا وایي چې سنت خو نور هم ډېر دي که نه تاسو د یو سنت ته کار ویلی چې دویم واده وکړو ټیک وایي دلته کې کفر دی دویم واده ویل کور کې چې کفر نه دی کفر نه دی ګوره څونه لانجه چې جوړ شوې ده طلاق شر چې زیاتېږي وجه څه ده یاره دې وایي چې دویم واده ګوره صاحب اسلام نه دی دغه ځای کې هم غلطي یې که نه اسلام وایي
چې د شر ختمولو دپاره یعنی د الله د رضا شر ختمولو دپاره ته چې کم عمل کې دا فرض دی. یا لکه اوس مثال په طور یو سړی دی درک بالکل نه لګي د لوګي مري، نو غټ شر څه دی چې دی د لوګي مړ شي، د دې نه کم شر څه دی چې دی مردار وخوري. نو اسلام وی چې دا غټ شر نه دی چې دا دی مکمل مړ شي، دا حرام دی، دی به ځان نه وجني، دی به مرداره خوري، یعنی خرم خوړی شي تر دې پورې چې د خپل چې نور درک نه لګي د خپل مړ رور غوښه هم خوړی شي، هغه نه کمزور جي، یعنی څلور کسان یو په هغې کې چې کم کمزوري نو کمزوری دوی خوړی شي ځان بچ کولو دپاره. ځکه وایي چې غټ شر نه به ځان ساتي او ورکوټه شر به اپناوي. ګوره ګایي له راځو جي عبدالله بن مبارک رضی الله تعالی عنه خو جي حج له را روان بېشکه جي، او هغه چې دغه لی ورکړه چې زنانه وله هغو به بیا بل طرف ته وځو، ټیک شو اخر باندې نو غټ شر. نو صاحب چې اوس لکه مثال په طور یو سړی دی عذر هم نشته، ښځه هم ده ټیک ده ښایسته نه ده دغه خو بچي هم دي، د سخرګنۍ هم ښه خوشحاله دی، هم ښه خوشحاله دی، پلارګنۍ هم ښه خوشحاله ده، بچي هم ښه خوشحاله او هسې دکې یو ډت روچت شو چې یا پې چا دوکه کو یا یو ښځه وپسون او دې صرف دړه خوشحالولو دپاره وایي چې زره زه خو دا واده کوم، نه ضرورت شته، یعنی بچي برابر دي، ښه غټ دي، زلمي دي، ښځه هم ژوندی ده، سخرګنۍ هم ته خوشحاله ده یا دې هم د سخرګنۍ نه خوشحاله دي، پلارګنۍ هم ته خوشحاله او د هغې باوجود هسې د اړه هشماشۍ دپاره مستۍ دپاره یا اړه خوشحالولو دپاره یا پکې هسې ګیر شو دی واده نو دا حرام دی، دې اجازت نشته، دې اجازت نشته. ځکه چې د یو ته خپل اړه خوشحالۍ او یو د هغې ښځې اړه خوشحالۍ هغې دپاره څومره ړونه ته هزارۍ، د خپلې ښځې هزارۍ، د بچو هزارۍ، د خواښ اسکر هزارۍ، د اوښې دغه خینې هزارۍ، د رور هزارۍ، د کور هزارۍ. نو اسلام تا ته وایي چې کله داسې حالات شي نو ته به چې کوم لږ شر وي هغه به اپناوې، غټ شر به ختمې چې هغې ته ونه رسېږي. لکه د دې بل مثال در کوم، مثال په طور ښځه خاوند کې روغه راولي یا دوه وروڼو کې روغه راولي، نو اسلام قرآن تا ته دا وایي چې الله جل جلاله تون لعنت په دروغجن وایي چې څوک دروغ وایي، دروغ حرام شی دی، دروغ به نه وی ته ګنې لعنتي شوې. خو دې ځای کې اسلام تا ته به اجازت درکوي چې د ښځې خاوند روغه یا د دوه مسلمانانو روغه یا د خیر دپاره د دروغ ویلی شي، دغه ټایم کې د دروغ ویل فرض دي چې روغه راولي، غونډه راولي. نو دلته کې ما راته ووایي چې څنګه د اکثر د مونږ باندې دا خلک اعتراض کوي یاره ستاسو وکیلانو پته نه لګي، وایي کله وایي دا ټیک دی او کله وایي دا غلط. نو هغه دوی پوهېږي نه، شریعت هم دا شی دی، حالاتو سره بدلیږي، حالاتو سره او دا چې دی کلیام درې دی دغه ما تاسو ته خولم وه چې خیالات چې د حالاتو سره بدلیږي، خیالات چې کوم دی حالاتو سره بدلیږي. پوه شوې؟ لکه اوس مثال په طور تاسو ته ما لنډ د حالاتو سره بدلیږي، دا کلیه یاده کې او دا شرم ده او دا قانون هم دی او دا په دې د دنیا روانه ده، خو دې کې به هم د الله رضا خلاف نه ځي. مثال په طور دا ما تاسو ته وختي مثال درکو چې یو سړی دی د لوږې مري، نو هغه ته د حرامو خوراک اجازت شته، خو د هغې سړي ته اجازت دی، حالات بدل شو که نه، دی د لوږې مري، خو که دی د لوږې نه مري او د وس رسي د حلالو نو دی بیا د حرام نشي کولی. بیا بل مثال په دې موجوده دور نه در کوم، شناختی کارت دی لازم ملزوم شی دی، ټیک شو؟ رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي دواړه جهنمیان دي. اوس دلته کې چې دا کوم سړی شناختی کارت جوړوي دی مجبوره دی، کوم چې هغلته کې افسر ناست دی ظالم دی، دی مظلوم دی ظالم دی، او ورته خامخا ستا هر څه ټیک دي خو پیسې به راکې، رشوت به راکې. نو که دې دوران دا سړی چې کوم شناختی کارت جوړوي او د دا رشوت ورکو نو په ده ګناه نشته، ځکه بله لار نشته، شناختی کارت حکومت ضرورت دی، د دنیا ضرورت دی، خو چې کوم افسر ناست دی هغه پیسې واچتې، هغه مرداره وکړه، هغه حرام وکړه، نو هغه جهنمي دی. صحیح. بیا به خپلې خبرې ته راشي عمر خان، لکه دې ځای کې اوس ضعیف خان دی، یو سړی راشي دغه ماشومان چې بهر روزي که نه او دا ګاډي سیکي نو بس هغه هم دغه پیرو کي، نو لکه دا ماحول دا سیسټم ډېر زیات شو،
دلته کې خلک چې کم دین آرام ته آرام نه وایي بیا هغه د دین خبره پکې راشي. ګوره صاحب پس چل باندې په شارټ کټ مالداري. زه به راته هغې لنډ مثال درکړم. خان بابا علیه رحمت، حضرت امیرالملک خان رحمت الله علیه دی، الله تعالی درجات بلند کړي. مونږ واړو نه پوهېدلو، د هغې هم ساده ملنګی ژوند به تېراو. کوشش به یې کوو چې څومره ساده د خپل وس مناسب به سادګي. بعضې نیم خپل خپلوانو یار دوست په ورته چې ګوره ستا حیثیت د دې نه ډېر اوچت دی، ولې داسې سادګي؟ نو هغې به یو خبره مونږ ته کوله. مونږ به هم بعضې بیا چې خاص کر زه رالوی شم ما به ورسره دا نو ما ته یې بچې دا د دې دپاره چې الحمدلله ما له خدای وس راکړی زه کولی شم، خو الله تعالی ډېرو خلکو له په چار پیچل کې وس نه دی ورکړی، دې سره معاشره خرابېږي. او بیا هغوی مثال راکړو د اړه اړه کې راشي نو وایي چې وایي زه ساده باده ګرځم، نو هغوی ته زه رضان پرنګې ښکار. مثال داسې دی چې یاره هر ماشوم له وایي بار د کور نه مخکې غاړه پلار له نه وي په واچې ورکړي. هغې له راځم صاحب، همدغه مثال مې درکړو. مثال نه دا حدیث دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم له یو صحابي راغی و یا رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم زوی مې روک شوی دی. هغې ورته ویې ګوره داسې نه خیر چې ویې کتو نو هلته کې ډاک کې ما لیدلی و هلته کې لوبې کولې. نبی پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم ورته وویل ډاک کې ما لیدلی هلته لوبې کولې. نو دی ورته چې کله دی ورته دی خو پلار و وارخطا مو. نو نبی پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم راوغوښته ورته چې ورشې نو داسې په نظر یې وګوره، چغه به نه وی، اعلان به نه کې چې پلانکي لکه زید دا به نه وی. هغې تپوس وکړو و یا رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم دې کې څه فلسفه ده؟ هغې کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم ورته وفرمیل وایي کیدای شي دغې ماشومانو کې یتیمان وي، د هغې پلار نه وي، نو هغې چې ستا دا مینه د خپل دغه د زوی دپاره وګوري د هغوی زړه به وسوځېږي. دا اسلام دی. بیا بل راځي وایي چې ته څه راوړې غوښه یا بل څه ښه شی راوړې، نو په دې کې ښوروا ډېر وکړه او ګاونډي له ورکړه چې هغه خفه نه شي. یعنې وس نه کېږي تا پوغ غوښه راوړله نو پوغ غوښه کې ښوروا ډېره کړه چې ستا را ګاونډي هم پکې څه وشي. بیا دا وایي اړه دې نه کېږي چې ورکم، نو بیا یې پټ پوښ کړه چې په هغې بینو نه لګېږي، هلته خبر نه شي چې پلانکي زما ګاونډي غوښه راوړې ده. د بده د مرګه موږ څه کوو؟ کیپیټالیزم یا څه ته چې سرمایهدارانه نظام وایي، سرمایهدارانه نظام ستاسو د میډیا هر شی ښیو پسخو دا کام. نو چې ته دا کام پسخی په ټي وي موږ څه ښیو؟ د شیمپو دومره دغه د 2 روپو پوڼې به خرڅوي او هغې نه به چېرې ډمه به چېرې ګرځوي یا ډم به چېرې راشي په موټر سایکل لوی شی به دې جوړ کړي. نو هغه د 2 روپو پوڼې داسې ولې نه خرڅوي؟ ضروري چې ته پکې د ځان نه دروغ واچې. یو پیپسي سره چې دا کم نخرې بخرې ښي، په دې ګیمونو کې چې دا کمې نخرې ښي، نو دا سرمایهدارانو نظام وایي دوی وایي چې لاول سړی وپسخوه او بیا یې چېرې ځان پسې کړه چې څنګه په پخوا دې ګډو سره خلکو کول چې ګیا به یې ورته وښوله ورکوله به یې نه دغه لوبه. نو بیا چې هغوی در باندې څه لوبې کوي؟ کو وجود دې اخلي او کو ذهن دې اخلي او کو غیرت ته نه اخلي او کو دین ته نه اخلي. نو دغه سرمایهدارانو نظام دی دا ډېر. او دا ټول سرمایهدارانه نظام چې کوم دی کیپیټالیزم چې څه ته وایي دا ټول غیر اسلامي دی. اسلام تا ته درکړي دي لکه دا حضرت عثمان غني رضی الله عنه خو زیات مالدار څوک نو که نه، رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم نه خو زیات مالدار څوک نو که نه. دا خو دوی خبرې دي چې هغوی خو ورکړه کوله. دا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه خو زیات حکومت ته چا نه وکنه. دا دوی چې دا تختونه جوړ کړي پارلیمنت هاوس او اسمبلی او دا کرسۍ او سوفه سیټ او ګرمې او یخې او نرمې او دا اسلام کې نشته. یو ورځ مولانا فلی رحمان صاحب اعتراض ونه کو، یو ورځ هم سراج الحق صاحب اعتراض ونه کو چې یار دا د 2 لک 5 لاک روپو د 10 لاک روپۍ یو کرسۍ ده، ته کام غریب دی ملک درک نه لګي. دا کرسۍ په ځمکه دوی نشي کېناستې، په ځمکه دوی په قالین نشي کېناستې. د ده به څه باچۍ وي؟ د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه باچۍ 22 لاک مربع وه، مربع میل 22 لاک مربع. دا رومیانو تخت د سرو تختو رویړو والا سیک والا رویړو
په مال غنیمت کې. اوس کیسه وره د سرو ښه د روم د باچاو عمر فاروق رضی الله عنه چې راغی تپوس وکړ بیت لکه مال غنیمت وایي دا تخم ولې نه ټوکړې ټوکړې کړې. صحابه کرام چې کوم هغه غزا نه راغلي هغوی صاحب دا مونږ تاسو له پرېښې دي. وایي څه له هم پرېښې دي؟ وایي مونږ وایي چې ته دې دومره غټ سلطنت یاره دې دومره غټ خلافت مشر امیر المؤمنین نو مونږ چې د نورو خلکو باچیانو ته لاړ شو نو د هغوی غټ غټ بلډینګان او ښایسته ښایسته تختونه او ښایسته ښایسته سیسټم نو مونږ وایو چې یاره دا تخت تاسو به پکې نه نو زه چې د بار نه څوک وپد راځي که نه نو تاسو چې ګورو نو پته به لګي چې او دا زمونږ مشر دی او یا بادشاه دی نو لږ عزت پرته زیاده. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا مخ مبارک تک سور شو او تورې یې راوباسل او په تخت یې راکېښود ټک سترې یې کړو. وایي تاسو د نبي پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم دا خبره نه وایي چې تاسو دنیا مه جمع کېږئ د دنیا بشي او ستاسو نه مخکې قانون هم په دې غرق شي. نن الف خان وروره خرمستي ده کو خان دی او کو غریب دی هر سړی بس جمع کوي. دا د اختر جوړه ده او دا د غم خاده جوړه ده او دا چې دی د مرګ مردن جوړه ده او دا د مزدوریت جوړه ده او دا هر سړی جمع کوي. بازار ته چې لاړ شي هسې به یې پیت پیت کېږي چابي چین واخله او پلانکې واخله ولې دا پخوا چابیانې نه وې نخرې ډېرې شوې او دا رنګ چې سپین ورکو دا سور ورکو دی کې پردې داسې ولګ موږ په خپله دا ژوند ځان ته ګران کړی دی. بالکل دا وختي جی ابوبکر خان سره پروګرام کولو لکه ټاپک خو ما نه ورکړو یو بس کېناسته خپل مصروفیات یې وښودل چې ساعت 5 بجې پاسم بیا سکول ته لاړ شم بیا چې راشم نو ټیوشن له لاړ شم ټیوشن نه چې ماسخوتن راشم نو مدرسې ته لاړ شم مدرسې نه چې پس راشم نو وده شم نو یکدم پکې شروع شو یاره وي دې خلکو ته یو میسج ورکوم چې په دې لار سیکم او دا بعضې خلک په دې سړک باندې ماشومان دوی وده وي نو ما خپلې کپړې دغې خلکو ته ورکړې الحمدلله تاسو چې کوم دی نو د دې خپل چم ګاوڼ په دې یخنۍ کې لکه موږ به بکسونه ډک کړي وي د سویټر بېشکه د صادر همداسې ده د 15 شپږ جوړې وم بوټاني خو بار به چاله نه ورکوو نه ماشوم و د هغه ذهن کې دا خبره و هغه پریکټیکلي هغه کړې وه که نه الحمدلله نو دغه یو سیسټم راغلو. تا جې دې کې زه یو خبره کوم تورنزو باباجي صاحب واخلم د تورنزو باباجي صاحب طریقه دا وه لکه دا علما وایي که نه چې راګي کې اوسو مجاهد نه دا د هغه یو پهلو ده د انګریز خلاف جهاد کړی دی هغه فقیرو او د هغه د فقر درته هغې به هر کال چې خپل کور تالا کو تالان نی تالان تالان کو به نو تالان کو به تالان به داسې کو چې څه به د هغې د ضرورت زیات وو به یې روباسل او خلکو ته به اعلان وکړو چې راشه دا یوسې دا تاسو دا خبر وکړه نو کېدای شي چې دلته کې هم که تاسو زمونږ ومنه مونږ به دې بار خاریو کې لکه ویل نه دي په کار خو اوس پکې خبر مونږ ورته وایي دیوار مهرباني مونږ د دیوال جوړ کړي وي نو هغې کې مونږ خپله هم الحمدلله په اسلام آباد کې هم دي کراچۍ کې هم دي په پېښور کې هم دي په لاهور کې هم دي نو زمونږ پوره داسې یو ډله ده هغې کې مونږ دا چې کو بوټ وي کو څه وي نو دا هغې ته اویزان ده کو او کو نور هم څوک دی کوي او هغې باندې م لیکلي چې یاره د چا څه ضرورت وي راشه د دې ځای نه یوسئ نو که یو سړي جامې پکار وي هغې کې جامې وي جامې یوسي شال یې پکار وي شال یوسي هغې ته مونږ وایو دیوار مهرباني دغه حل مونږ سید عمر خان خو د شفقدر کې یو معذوره کس دا کړی دی هغې له به زوم ښه جي ښه هغې له به چې کوم دی نو کپړې به هم ورکړي الحمدلله معذوره بېشکه دې وخت کې مونږ ګوري نو بیرسټر صاحب ته مو انشاءالله شفقدر ته به زه خصوصي درولم انشاءالله هلته پروګرام کو دغې له به کوو ښه عمر خان په دې بل اخرني ټاپک باندې راځو بیا پکې دې پروګرام کې زمونږ سود ټاپک پاتې شو سود وبکو خبره نه بیا خبرې کوو پروګرام ډېر اوږدېږي بیا ټیم چې کوم دی نو خلک بیا ستړی کوي خو دغه د ویوز او لایک سوشل میډیا یا میډیا د دې د کردار د په دې معاشره کې څنګه ګوري دا سره پر استعمالېږي پرون په دې ما یو ریپورټ چیله کړو چې دغه چینلې چې کومې دي دوه سیاستدانان په جګړه کول هغه پروګرام ډېر خلک ګوري هغې له به اشتهارات راماتي هغه اشتهاراتونه چې کوم دی نو هغې ته پیدا وي. الف خان وروره ما تاسو سره پروګرام په شروع کې وي کو د ما ملګرو هم اورېدلي وي چې شتمنو له تربیت ورکول پکار دی. زما یو جرنیل ملګرو هغه سره ناست و سیلاب کې هم دغه کو نو بیا پېښور کور کمانډر چې سیلاب راغلی هغې وي دا روس څنګه تباه شو امریکې څنګه تباه کو وی یو جرنیلو وی
د روسي جرنیلو امریکا غشتو نو چې کله روس تباس شو نو هغه امریکې ته لاړ او بل چې د پسې کم روسي و نو دوی یو ځل په یو کانفرنس کې یوځای شو نو هغه نه تپوس کې هغه خپل مرګري نه غدار نه چې لکه موږ ټول په تا خبرو چې ته غدار یې خو نه پورې تا اسم غداري ونه کړې شوه اخر تا څه کول ورته وی زه راته وایم خو دا به لاړ شي خپل قام دپاره به عبرت کړي وایي ماله چې کله اختیار میلو شو او زه جرنیل شوم ما هیڅ هم نه دي کړی ما نه ستاسو ایټم بم پټ کړی دی او ما نه ستاسو ټوپک پټ کړی دی او نه مې چاته خولی دی ما چې دی ستاسو په فوج کې به کتل چې کم به بیکار و ابه مې سیلیکټ کو او چې کم به ایماندار و ابه مې ریجیکټ کو او چې کم به چې ایماندار و هغه به مې ډیموټ کو لکه ښکته به مې پرېښودو او چې کم به ایماندار و ابه مې پروموټ کو دغه لوبه مونږ سره بوټو ذوالفقار علي بوټو کړې وه جیالې چې راوستل انکمپټنټ ناټ ډیزرونګ کسانې چې په محکمو کې واچول دغه لوبه مونږ سره سیاستدان هم کوي دغه مونږ سره د رشوت خوار هم کوي شتمن خلک چې دی که نه تر څو پورې تا ایماندار نی پیدا کړي دوی کې تا د الله یاره نی پیدا کړي دا نه سمیږي په خبره تو رسېدلی که ځکه چې اختیارمند لکه اوس ما تا سره اختیار نشته زه به څه وکړو خبرې دې کوو څوک په عمل کې خو ډېر راغلی خو لکه یو سیول جج دی یو ایس ایچ او دی ورکوټي لیول یو پټواري دی ټیک شو غټ لیول باندې دا مشران دي دوی نه خبرېږي لکه اوس مثال په طور کو جرنیل صاحب دی او کو دغه وکړي دا چیف جسټس دی او کو پرایم منسټر دی او کو صدر دوی چې سیلانو کې جنن نه پس په مونږ په ځمکه کینو ایمانی درته چې صرف د پاکستان په دې اسمبلیانو کې او په دې پارلیمان کې او دوی په دې کورونو کې چې دا کم فرنیچر دی کنه دا زمونږ دا قرض اوچتوي پاکستان باندې چې څومره قرضه را چې دا فرنیچر دوی نیلام کی او دا خرڅ کی د غون پاکستان دا زمون قرضه ختمي نو دا دوی نشي کولی چې ما ته سوال کوي او تا ته سوال کوي او امریکې ته کوي او چین ته کوي او جاپان ته کوي او سعودي ته کوي خو نه دوی نه غواړي چې دا ملک سم شي یو آرډر دی وکړي کنه په کورونو کې دوی خپل شته کنه کمیږي خو نه د صوفې شوقي کېږي په کور کې دي کینی په پارلیمان کې د صوفې څه ضرورت دی د میز کرسۍ او د دې نور لتړ پتړ او دې څه ضرورت دی او د یخ او د ګرم دا هیټینګ سیسټم دی ختم کی وایي څادر راوړه واچوه سویټر خټیاټ واچوه هسې چې ګڼه وي او دروازې بندې وي ګرمي را پیدا کېږي او ته کم شپه ورځ هلته پروت یې شتمن خلک چې څو پورې ذموار نه وي دا پورې نو دغه شی ځکه چې ستا دا شتمن خلک نه دی دوی ته به یې راولي اختیار والا او ځکه الله جل جلاله فرمایي وایي زه به تا نه ستا د اختیار تپوس کوم بیا تاسو د لایکس او د ډسلایک خبره وکړه دا یاد ساتئ د سوشل میډیا بچو ته وایم خاص کر تاسو چې بچې په دې باندې سم شیر کړل سم لایک کړل دا په ورځ د قیامت او په قبر کې برزخ کې به راته خولی کېږي کو ښه مو کړل دا ستاسو عبادت دی دا ستاسو د آخرت ګټه ده دنیا خو هم ده او کو غلط هم شیر کړل کو دروغ دی کو څه نور څه فحش سینه دی یا کو نور څه مثال په طور جنگ شر دی یا غلط شی ملای کو نو دا تاسو د آخرت هم تاوان کوي نو بیا به د دې جواب ورکړي دا نه ختمېدو والا لوبه ده اوس خو ستاسو په دې وساطت خلک پوه شو چې ریل به راته چلیږي فلم به راته چلیږي قبر کې به هم راته فلم چلیږي هلته به دا خوله بنده کړي شي نو ډېر سوچ پکار دی به عزت مسلمان پکارداري چې دا بهترین ټول دی سوشل میډیا زه تبلیغي جماعت حضرات ته وایم کو دعوت اسلامي والے دي او کو رایوند والے دي او کو نور علما دي چې په سوشل میډیا باندې یو بل مکنځه یو بل خلاف تقریرونه مکه مهربانیو کې انګریزانو سره یهودیانو سره کافرانو سره عیسایانو سره کمیونستو سره تعلق جوړ کړي په دې سوشل میډیا او غوښتل د اسلام دعوت ورکړي په یو سوشل میډیا باندې ته په یو سکند کې غونډې دنیا ته رسېدې شي یو جماعت نه یو د حجرې نه یاره یو مرکز نه به ته څومره ځای ته ورسېږي اسلام ښکاره کې د اسلام خلاف چې کومه پراپیګنډا د هغې مخنیوی وکړي دا مه کوئ تاسو د شاهرخ خان ګانې باندې وګډېدلی او یا م ښکاره کړو او یا م یو ډانس د یو جینۍ یا د یو هلک لایک کو یا ډسلایک کو څه پې ګورئ ما سوشل میډیا به هله تاسو بدلیږي چې ستاسو کتونکو سوچ بدل شي چې ستاسو کتونکي چې دی دوی مثبت شي دوی د الله د یری شي لکه اوس ډانس دی
زه نه ګورم ته نه ګورې دی نه ګورې ټوله دنیا نه ګوري څو خدای وایي چې دا کوي دا اعتراض چې کوي دا خیر خیرات پانی چې یاره خیر خیرات مه کوئ لنګر مه ورکوئ او میلاد مه کوئ نه دا شي نه زیات کې میلاد کې ته څه کې دا نبی پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم تعریف کې نو دا ایمان دی که نه دا اسلام دی اسلام څه شی دی د نبی پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم طریقه د اسلام دی په لنډو کې په دوه ټکو کې راته چې څه هغې کړي دي هغه به کوي او چې څه هغې منې کړي دي هغه به نه کوي دې ته اسلام وایي چې څه اجازت یې ورکړی دی هغه اسلام دی او چې رسنې منې کړی دغه اسلام دی موږ څه کوو نو مثال په طور لکه اوس یو سړي د پلار نقل کوي د مور نقل کوي پوه شوې د رور نقل کوي د ماما کاکا نقل کوي اوس بره د بل مثال درکم خلک د شاهرخ خان نقل کوي ولې کوي نقل ولې کوي خو مطلب دا دی چې هغه شپه ورځ د هغه سره ناست یا ماحول کې دی بروتي نو چې دې ته موږ د نبي پاک صلی الله علیه و آله وبارک وسلم د سیرت ماحول ورکو د هغوی د ستاینې ماحول ورکو شپه ورځ دوی ته موږ ذکر اسکار کوو نن موږ مطلب دا دی خبره به لوی شو خو کول غواړي ماشومانو هیروګان څوک دي سوپرمین چې حقیقت یې نشته د پینټ د پاسه انډرویر اچولي یعنی کم شی چې لاندې لاول خو د ده سوپر ډېر څه سوپرمین دی دی خو صفرمین دی هلکه انډرویر خلک د پینټ نه لاندې اچي او د پاسه پې اچي یو مې اعتراضونه کوم بیا بیټمین خاپیرک ته وي بیټ خاپیرک ته وي انګریزي کې خلک وایي دا سترګې د خاپیرک پر او کنزل دي په پښتو کې بیا سری سپایډرمین وسه جولا یې بلکې جولاګانو ته هم چې جولا وی نو خفه کېږي چې څوک په کام باندې یا په کسب جولاګانې هغوی ته هم جولانې شوی دی نن سبا کې نو دوی څه وایي سپایډرمین نه ردې په ځای باندې تاسو سوشل میډیا والا له پکار دي پی ټي وي له پکار دي فلمونو والا له پکار دي چې د اسلام دا کوم هیروګان دي تاسو وختي خبره کوله موږ د انګریز د سپي قدر کوو او کور کې هم ساتو بالکل او دا خبره هم څه پسې کوله دا خبره ما څه به دې پسې کوله چې هغه قام مضبوط دی چې ستا قام مضبوط شي ستا ملک مضبوط شي ستا ایمان مضبوط شي ستا سوچ مضبوط شي نو بیا به ټول خلک ستا پاسې درمنډې وایي په دې کلي وطن کې وګوره تا ته به ښه پته چې یو سړی خراب دی لکه تاسو ته ایس مثال راکړو هر چا ته پته چې غلط شی دی حرام شی دی خو مضبوط دی نو خلک منډه وایي ورپسې نو دغه مضبوط دی لکه اوس موږ سپی اخلو زموږ د سپو کې او د هغوی په سپو کې څه فرق دی زموږ مار لړم کې او د هغوی په مار لړم کې څه فرق دی زموږ په ځمکه کې او د هغوی په ځمکه کې څه فرق دی زموږ په ښځو کې یا سړو کې او د هغوی په ښځو سړو کې څه فرق دی زموږ ټوپک تمانچه کې او د هغوی په خو سوچ د جوړ شوی چې بس هغه خلک ایماندار دي لکه دلته کې به پیپسي خلک اخلي د یهودو شي ټیک شو او د دغه چې سوډا واټر څوک نه اخلي ولې چې دا کمزور قام دی ذهن یې کمزور دی کړمیزه نه وي خو دې کې زمونږ قصور دی که نه کمزوري صرف دې ته نه چې لکه دغه کمزوري دی کې د ایمان کمزوري دی دې ملاوټ کوي هغه کې ستا نه زیات ایمان دی ملاوټ کم عمر خان تاسو چې کومه خواري کوئ د نوکر سره دا ټوله ورځ لګیا یې الحمدلله هغه متل وي هندو ستړی خدای ناراضه نو دا متل دی چې سمون خوري په دې متل صحیح فلسفه سره وایي هندو ستړی خدای ناراضه د هندو نه دی صاحبه دې ستا نه زیات سخت عبادت کوي سوچه هندو چې وي چې کوم بګوګیتا یا اوپنیشدز یا رامین یا دغه چې دی دا څه ورته وایي ویداز دا مني که نه لکه په هغې عمل کې دوی د خپل کتابونه دي د هندوانو څنګه چې د عیسیانو بایبل دی که نه نو چې څوک دغه مني لکه د هغوی دا دغه را کو ته صحیح هندو جوړېږي نو ته به دا هر څه پرېږدې دنیا نومې خوشحالي چې ده دا به ته پرېږدې ښځه بچي مال دولت ښه خوراک ښه جامه پوه شوې ښه محل
دا به هر څه پرېږدي، دا هندو عقیده ده، دا هر څه به ته پرېږدې، دا ګران کار دی که نه. خو د دې ټولو ستړی څه ته وایي؟ کار ته وایي که نه. لکه سړی ستړي شي که نه، دا بعضې پښتو کې هم دا بعضې علاقو والا خلک وایي یاره و ډېر ستړی مې وکړه خو یې څه مې دې جوړه نه کړه، یعنې ډېر کار مې وکړو خو څه مې دې جوړه نه کړه. مونږ ورته کار وایو، دا د فارسۍ نه راغلی، پښتو کې اصل کې ستړی دی، سلیس پښتو کې. نو دې ستړی ډېره کوي، خو د الله په نیز باندې د دغه ستړی څه حیثیت نشته. د دې مقابله کې چې مسلمان د اړه د خلاصه کلمه مو ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک وسلم، نو دام د جمع شو، بینک کې کېښودلی شو. د چا په بینک کې؟ د الله په بینک کې. پر ورځ د قیامت به دته دا فایده ورکوي، په دې جهان هم دته فایده ورکوي. په خبره ورسېدلې دا چې دا دومره هر څه پرېږدي، نو دې ته بیا په هلته کې مذهبي لحاظ سره څه میلاویږي خپل مذهب کې هندو ته؟ دې وایي چې دا دوی وایي چې لکه چې کوم د دنیا نه غلط سړی لاړ شي، نو دې به 7 پیرې رالیږلي کېږي. لکه مړ شي ویې سوځي، د ایره چې دی دا په خوره کې دی چې دی واپس را جوړ شي. نو که دې خراب وي نو دنه خنزیر جوړ شي یا ته سپی جوړ شي، په خبر ورسې. او که دې ښه وي نو دنه چې دی زبرګ جوړ شي. نو دې ته دوی دا 7 پیرې هم دوی په دې دغه کې ځکه اخلي، په دې واده کې اچکرې وایي دا اور نه، دوی اور خپل خدای ګڼي حقیقي، نعوذ بالله. نو دوی دا وایي چې یاره دې سره به اخره کې ما د جنت میلاویږي، خدای میلاویږي. د دوی چې کوم خپل سوچ دی، لکه دوی خدای ته دیو وایي. دا زمونږ بعضې ملګري ځان ته دیوبندیان وایي، مونږ دیوبندیان یو، مونږ الله بندیان یو. دیوبندي ویل دا کفر یا کلمات کې راځي، دا د کفر کلمه ده. دیو هندو خپل خدای ته وایي، دیوبندي چې دا دیو بنده، مونږ الله بنده یو. نو دیو، نو دوی نه وایي دیو جوړ شي، دیو او د دیو جمع د دیوتا، او د دې مؤنث چې کوم دی دیوی. خو ستا خیال کړي که نه دوی د نومونو کې هم دا لګوي. لکه د هندوستاني یو فلم اجے دیوگند، سیری دیوی، دا لکه د خپل وخت او دغه و که نه، اوس خو نه یم خبر چې اوس نن سبا څوک دی، خو لکه هغه ټایم نو دا دوی لګوي. په خبره ورسې دیو چې څنګه مونږ وایي عبدالله، په خبره ورسې که نه پوه شوې که نه. نو دوی دا شانتې دیو لفظ ځان سره لګوي. هندوان چې څومره دي نو دوی وایي چې یاره مونږ دیوان شو، نو مطلب چې دیوان شو نو په دې دنیا کې بیا مونږ هر څه قسم دا کولی شو. اخیرنۍ پوښتنه راکړو بیرسټر صاحب، د پاکستان د جمهوریت تاسو یو مثال ورکړو، هغه پی چېرته کم شي و غوسینګ و، نو پاکستاني جمهوریت ته هر سړی وایي زه عمل ټیک کوم او لګیم او خزانه به هم ډکه شي، روزګارونه به هم شي، کارخانې به هم شي، دا به هم شي، هغه به هم شي. نو دې ته تاسو کوم نظر؟ الف خان وروره زه ته د کور مشر یې، ستا 4-5 بچي دي، 4-5 دي وروڼه دي، او راشه په کور کې کښېنې چې بس نن نه پس زه مشر شوم، خو خبره داره چې د ما نه مخکې کوم پلارم او یا نیکو هغه خزانه خالي پرېښې ده، خزانه خالي پرېښې ده، په سلا مشوره وشوه چې یاره دا خزانه ډکول غواړي، ټیک شو. نو څه کار به لا اول ته کې، څنګه به یې ډکې چې تا سره څه وي ابه راواچې په خزانه کې به واچوه. نور وروڼو خویندې ته به ووایو، بچو ته به ووایې چې راشه په دې خزانه کې واچوه، ډکه شوه، او بیا به یې په طریقه استعمالوې. زر چلنج ورکوم، لاول یې زرداري او نواز شریف او دوی له ورکوم، چا حکومت فضل الرحمن صاحب له، چې دوی خو دې دا خپل هر څه وښیي که نه. دغه مونږ اډو منو چې دا دوی محنت کړی دی، دوی په حلاله پیدا کړی، دغه کې مونږ نه ځو چې دوی اخلا کړی ده. عمران خان وی دوی اخلا کړی، زه یې نه منم. زه چې دا دوی کم پیدا کړی دي مال او متا نور د اسم نه کوي، ما ته دې ښکاره کړي، او چې کم ځای کې وي رو دې زما په دې پاکستان کې دې ولګوي. کو ډالرې دي پاکستان بینکونه ترې وروړي، کو روزګارونه دي پاکستان ځمکې ترې وروړي، کو محلات دي پاکستان ته دې وروړي، او دلته به مزیم ډېرې وي. ځکه زمونږ دا خلک غلامي ډېره زر قبلوي، نو غلامان مو ورته ډېر زر ملو شي، ځکه چې پیسه پینګ تماشا دیک. او دا کوم محلات چې هلته کېدي نو په هغې باندې دلته کې پوره خاریه کېږي. هلته خو یو محل دی که نه، په هغې پیسو باندې دلته پوره خاریه کېږي. نو د دوی خو ډومبنې دغه ځای کې دروغ ثابتېږي
چې دا څوک وایي چې مونږ معیشت ټیک کوو، مونږ په ملک خفه کېږو، پلانکي له لاړو، دومره متې وغوښتلې ډنګري له لاړو، دومره متې وغوښتلې سعودي له، چین له، جاپان. دوی نه دا تپوس کول غواړي که لس جوړېږي او که سل جوړېږي، او چې څومره شتمن یعنې ګډ اختیار والا دي، که هغه د پولیس آی جي دی او که د آرمي جرنیل دی او که چیف جسټس دی او که چې پرایم منسټر دی او که گورنر دی او که وزیر اعلی دی او که څه شی دی، خو چې دې حکومت کې په غټه عہده دی او که منسټر دی، د خپل بینک بیلنس شیټ د الله د رضا دپاره په قسم قرآن طلاق باندې موږ ته ښکاره کړي، او دا ورسره دی آیین کې دی ولا دا دغه راولي چې دوی ته به نن نه پس څوک څه نه وایي، نه به دوی مال ته څوک څه وایي، دوی ته به ښه عزت میلاویږي، دغه به میلاویږي چې څه قانوني په دې مال باندې، خو شرط په پکې دی چې دا ټول به پاکستان ته روړي، روبېړي نه روړي. چې هر کله ستا دا سوچ وي چې زه دلته کې راغلی یم چوټیانې تېرولو دپاره، یا زه دلته کې راغلی یم لوټ مار دپاره، چې څنګه د انګریزانو ایسټ انډیا کمپني وه هغوی به څه کول، دلته به راغلل د هندوستان نه به یې لوټ مار وکړو، مالګه به یې یوړله، کویله به یې یوړله، سره زر به یې یوړل، ښځې به یې بوتلې، سړي به یې بوتلل، لیبر که نه مزدور، لرګی به یې یوړ، هر څه به یې یوړل، او بیا به یې څه وکړل هلته کې به یې چې دی ولګول. د برطانیه چې څومره دا محلات نه، د فرانس چین، د امریکې چین، د پرتګال چین، دا ټول ګورې زمونږ په دې وینو زپو باندې دي، دی زمونږ نه لوټ مار کړی دی، دوی به د خپل محلات جوړ کړي. نو مخکې انګریز کول نه، خو مې دشمن و، هغه کافر و، اوس په داسې شلکه یې پروت دی، دی خو مې مسلمان رور دی، دی خو د دې وطن پیدا وخت دی، دی ولې چې لوټ مار کوي ورس انګلند ته وړي، پانامې ته وړي، امریکې ته وړي. نو د دوی نه ځان خلاصول پکار دی، او ګونې په دغه یو پوینټ ورسره خبره کول غواړي چې بی تاسو ډېر ایماندار یې، تاسو زبرګان یې، مونږ منو، خیر د سرټیفیکیټ به درکو، په آیین کې به د امینډمنټ هم وکړو، او داسې امینډمنټ دوی په 2 منټو کې کوي، لکه خپل خلک دي، خو چې د عوام دپاره شي نو پلان کې یې نه مني او ډنګرې یې نه مني. خو شرط په ورسره دی چې د دوی څومره بینک بیلنس دی، نقدي دي، او د دوی د بچو هر ځای نه چې پیدا کړي، موږ به دا ووایو چې دا دوی په ایماندارۍ پیدا کړي، خو به روړي او په پاکستان کې به یې ږدي، کارخانې دي دلته به روړي. مثال په طور جایدادونه یې دلته به روړي، ډالرې دي دلته به روړي. دوی ته تکلیف سره مثال په طور اوس یو سړی د دې ټول اکاونټونه په ډالرو کې دي، صحیح شو، د یو سړي 100 ډالرې دي، ټیک شو، او په 80 روپۍ باندې دغه شو، ټیک شو، نو څو شوې 8000 شوې، ټیک شو، او د یو سړي 100 ډالرې دي او په 1000 روپۍ باندې ډالر شو، نو څو شوې 1 لک شوې، دغه پکې تاوان څه دی؟ پکې تاوان څه دی؟ کتونکو بیرسټر صاحب دغه خبره په دغه نتیجو باندې د اخرنۍ خبره کې زه رسم چې په دې ملک کې د مارشل لا وي به دغه سرکاري ملازمینو نه به موږ نور څه کار اخلو، خو به دوی دغه چلي دا سیاسي خلکو خو کله خو هم خپله تنخواه چې کومه ده، یو ایم پی ای مې نه وي چې یاره زه به د دې کال تنخواګانې نه اخلم، به دا د خزانې ته شي، د دې کال به زه تیل نه استعمالوم، هلیکاپټر به نه استعمالوم، دا مراغات به نه وي، دا کوم چې دوی ته په څو باندې کپ میلاویږي او موږ ته، خو قوم ته هېڅ پیدا نشته، خو موږ ډېرې چغې مو وخو، نو به دوی به سره موږ ته دغه شنه او سره باغونه ښیي چې ملک او خزانه او ډیفالټ او دا واغه، او د قام چې کوم دی نو همدغه تقدیر دی. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دې کې زه یو خبره کوم دي، الف خان وروره مارشل الله شو، یا د مثال په طور د ډیمونه دوی جوړي، د منظورې دوی ورکړي، د روډونه دوی جوړي، دوی څه کوي؟ د بجلی دوی پیدا کوي، اټم بم دوی جوړي، توپ ټینک، نو الریډي فوج کې هم خلک شته، انجینران شته، په سیول بیوروکراسي کې هم شته، بس هغوی له دې ورکړي، او هغې کې چې کم یو سړی بیماني کوي عبرتناک په چوک کې دی ولا سزا ورکړي، او په ستنو دی ولي او په کاڼو دی ولي، نو چې د دوی ضرورت څه دی؟ چیمپئن یې ولې ضیاءالحق په ټایم کې ترقیاتي کارونه نه شوي، دغه ایوب خان په ټایم کې نه دي شوي، چا په ټایم کې نه دي شوي، پرویز مشرف په ټایم کې، دا نن چې دا میډیا ده، دا چینلې دي، دا ټول د پرویز مشرف کمال دی، سی ان جي سټیشنې دي، دا د پرویز مشرف کمال دی، ستا د پېښور دغه موټر وی چېرې دا د مشرف کمال دی، ستا د فاټک کې چېرې د امن ده، دا ټول د هغه کمال دي. نو خبره دا ده چې ضرورت څه دی؟ لکه د یو شي ضرورت دی، ستا په یو نوکر کار کېږي ته 2 سلسه دی. ګرانو کتونکو دا حقیقت دی چې کومه ترقي پاکستان په لویه کچه کړې ده، نو هغه د آرمي په دور کې شوې ده، هغه د ایوب خان، هغه د ضیاءالحق، هغه د مشرف
په دغه وخت کې شوې ده، دین انکار نشته دی، خو دا سیاسي خلکه بس په ځان کې دې راولي نو بیا دې موږ ته مسلې هم کوي او موږ ته بیا قصې قطارې هم کوي، نو په خپله انښتې دي، لوټ مار کوي، په سوونو کنالونو کورونو کې اوسېږي او د یو کور هغه نوکران او د هغه نیمه آرمي او نیمه ایفسي او نیم پولیس چې کوم دی دا دوی په دیرو باندې تعینات وي، دا تنخواګانې اخلي. نو کتونکو دغه وه نننۍ اجره، امید ساتم چې ستاسو به خوښه شوې وي، لږه پیکه پیکه وه ځکه چې خوراک پکې نه و، خو انشاءالله سبا خو ژوند و، نو په یو بل ټاپک سره بیا خبرې اترې کوو. دغه پروګرام د سره شیر کوئ او موږ له لږ وخت راکوئ او د بیرسټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له دا قیمتي وخت وباسي او موږ سره دا مهمې خبرې شریکوي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.